مجنون په لیلا عاشق و منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا او دا مجنون قیس یې نوم قیس مجنون لیوني ته وایي د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی او لیلا تکه توره وه توره نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي تکه توره وه نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه د خدای شان دی او پسې لیونی و د ده بدي شو د دې بدي شو دې نوکه وله دی نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختې ته خو وګوره دا لږ څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ نه مې لګي اما جنون ته خلق وی ګوره توره چوړی ده سب پکې ځان دی لیونی کړی دی وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی تاسو زما په سترګو نه دي کتلی تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي نو پلار ورته راځه بچې بیت الله ته ځو یو دوا لري بوزمه او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي پلار په مخه که هغه زمانه کې قرش کم و بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې وله سر وردننه که او پلار ورته وایي بچې جاړي ورته پلار بچې زه یو دوا کوم امین پې ووایه وایه بابا وی وایه بچې اللهم ارحني من لیلا وحبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شو دا په نورونو ګرځې دا په بارانونو کې منډې وې او ډوډۍ چای دې نشته غرق شوې هله ووایه بچې غلی دی هله بچې وایه که نه اللهم ارحني من لیلا وحبها الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي ما دمه که خوشحال بچې دې څه وایي لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا وحبها خدایا یو احسان خو را سره وکړه یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه پروردګار احسان وکړه او پلار هلته پې په سکون و پلتو شروع کړه تا مرداره هلاک شي ما راوستې چې دې غمه به خلاصېږي ته خو نور غواړې ته خو نوره غواړې نو یو شعر یې ورته ووایي یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چاته لر نه کړي اوس پلار ته راوستی دی دې څه کوي یا رب لا تسلبني حبها ابدا الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي دا رانه خوا نه کړي يرحم الله عبدا قال آمینا خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وایي په هغه م رحم وکړي مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي امین پې ووایه چې خدای باندې نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته رسول الله مبارک د غرمې راووته اوږې و حضور پاک نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې د غرمې خلک خوب کوي ابوبکره څنګه راووتې وی د الله رسوله راووتم ما وی که چېرته په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم دې ته مینه بیا وایي بیا مینه دې ته وایي چې د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې ښځه سترګې وباسي ښځې سترګې ایستل خو ښه نه دي
خدا یو انداز ته رسېدلې ده عشق یو دا دې څوک ځان دې ړنده کړه وایي په هغه سترګو به څوک کوم چې رسول الله مبارک پرې نه ښکاري او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بانګونه وي لاړ شام ته وتښتېد ای بلال دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کلی دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري نو شام کې درته ښکاري څه چې شام ته ځې وایي نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلی ناستو نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصلی باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بے وفائی دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړئ بس خو چې ویښ شو وی ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی نن به بیا هغه باغ ویل کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجمدې شي هغه دور به بیا رایاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږ راښکاره شي که نه چې بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د ژوند نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحاله خوشحالي ده بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وي نه 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 خامخا به وی نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک چېرته مني د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې که نه نو هغه ځای ته وخت چې د حضور پاک په ژوند کې به کوم ځای کې بانګ وي نو چې بانګ یې شروع کړه که نه اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسېد په ځمکه پرېوت بېهوشه شو وجه نه مې پرېږدی مې نه وایي په ځمکه پرېوت به باقي نیم بانګې وي باقي ونه ویلی شي دې ته مینه دې ته مینه وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکې ته ځي بڑے والے دي بڑے نه خو لکه پنسي اوچتې دي د ګیټو د نیمو پنډو کې دي رشتہ داران راغلل یا عثمان دا څه کې پنسي د نیمو پنډو ته رسولې دي دا څه کې خلک د پورې خاندي زموږ عادت خدا دی چې پنسې لاندې دي در باندې څه چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خاندي ښځې خاندي سړي در پورې خاندي اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قمقلو خلقو د وجې د رسول الله مبارک سنت پرېږدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه دی دې ته مینه وایي جامه هم د پیغمبر په شان او پر د حضرت
حذیفه ابن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه. نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځوي چېرته یې کا او چې کوم خاورې لګېدلې دي هغه ته لرې کړه باقي خولې ته واچوه. چې نوړی په ځمکه پرېوتله اوچته یې کړه دغه چل یې ورسره وکړه خاورو ځای ته یې وغورځول باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته یې سترګې رودې وویل دا وګوره دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه نوړی خور نه راواغېسته دی پې پوه شو چې ورته وایي دا ټول در پورې پټ پټ خاندي اوهو وایي د پیغمبر سنت دې قمقلوله پرېږده دې ته مینه وایي دې ته سیرت وایي دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي دې ته سیرت نه وایي ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وایي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم وایم الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر او که یو سړی دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان دی جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم بیا چوټي بیا منځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولیده لاس یې مولیده لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم په دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت د سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې دا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځي دی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځې وایي په خپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مې نه وایي نه شو دغه نم نشم کولی تاسو ته به څه ووایم خو جلکۍ درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد خو که کنه یو 2% خو که کنه چې کم فرض دي خامخا به کې چې کم واجبات دي خامخا به کې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه ده ښایسته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لا بیا خنداګانې په ګیره کې للون کړی دی للون ورته وایي که نه ظفر لاله للون ګیره کې للون دا اوس څه کوې اوس چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړې ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلې دی دلته یې پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ورځ یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه درته سپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه
رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی، الله ته ډېر محبوب و. د خدای محبوب ته سپک مه ګوره، د هغه نقشو پورې خندا مه کوه، د خدای نه ویرېږه. او ځان ته مسلمان سمې پرېږده، مزېدار یې پرېږده، ښایسته پرېږده چې څنګه دا کوه. او که نه یې پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم، ګناهګار یې ګناهګار یې ګناهګار. خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه، ملنډې ولې کې. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وی هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دلته ناست. وی دی څه خوري؟ وی څه خوري؟ پلار کور خو یې دلته نشته، او نه یې پټی شته او نه یې څه زمینداره شته. نو یو وینځلې یو جام پې ورکړی، دا دی نیک بخت یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل. چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځه وی دا پې اوس هغه غریب پپا یو کم ځای او په خپلې شک کې پروت و. دا پې اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی. وی دا لیلا را کړي پې اوس کړل. تاریخ کې خدا قرار دی چې خوشحاله شو پې اوس کړل. هسې زه په دې زړه کې ویم، په دې زړه کې چې ورته یې وی چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب بسونه په هغه ورځو ته چورلکونه والي، هسې به څه نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی، هغې په لاس د چیلۍ نه وتې دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه. پی اوس کل تاله لیلا بل جام ورکړه. اوس یو بل چې د څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي، هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت. او چې دې پی وړل دي وینځې سارله، نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی. وی څه کې؟ وی دا لیلا مجنون دی، عاشق دی، دا پی وړل. وی زه مجنون یم، زه عاشق یم، زه لیونی یم، ډوړ جوړی نشته. بس هغې به ډېره ښه دلی پی ورکړل، اخبار پاتې شو. اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی، بل لی ورکوي دی مجازي له، هغه حقیقي پاتې دی. چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چې یاره دا ورګه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تللی دي، او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې وکړه، داسې ګپ شپ لګوي. نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي، پته به اوس ولګي. نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي، ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړل؟ وی نن پی نشته، لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه، اوږې ما پی راوړه. وی نن پی نشته، لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه، اوږې ما. وی نن وینه غواړي، وینه. او ته څه وایي؟ وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی، زه پی والی یم. که پی د سره یي خو راکړه، که نه وینه هغه نه غواړي. نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و، باقي خو د بل والي دي ظالم. ورغې ورته بشیر جان ناست و، بشیر جان ورغې چې خو دوالی دی. نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاستي لا چې څنګه ورغې ورته وی لیلا پی وینه غواړي. یو ورځ غریب کړي واله وی راکړه. نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي، چې د لاس بیخ وخی، که د مخ بیخ وخی، که د خپې بیخ وخی، که د خېټې بیخ وخی، جام یې وله ډک. نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون، د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار ووتل. چې بار ووتل یو باندې سي راغی. باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسوله زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکړي. دا خلق دنیا ډېره غواړي که نه، او خدای به مال هم درکړي، خدای به رزق هم درکړي، او خدای به ډېره ډوډۍ درکړي. نو زما قوم مسلمان شو. اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی، وږي دي، شیله وړه شو. اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي. زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بدرخیلو کندې کې یو سړی خو نوم یې نه علم، هغه ما ته نوم هم اخیستی و. وی چې خلکو پسې لاړل چې راځه مونځ له، وی چې زه مونځ نه کوم. وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی، افغاني بوډاګان هم عجیبه. وی خیر خلکو ورته وویل چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه، ته راځه بختور دی، رزق کې برکت پیدا شي، خیر به شي.
وی جمعات ته راوست او داسې پې وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدر شامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته و په دا تندي ټاک ورکړه برکات له وتښتېده او چغې جوړ کړې زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه راته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او یې د زور منځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وی تښتي واپس را لاړ نه شي د الله رسوله زما څه مدد وکړه خلک ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم جنت کې ستا ملګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږ غوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما ملګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه غریبۍ له لوښې تیار کړه چې څوک جنت کې زما ملګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان خدای دې مونږ ته خیر کړي مونږ ته دې خدای خیر کړي ویاړېږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره قصه اسانه نه ده ګرانه خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کړي او هغه وي څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه نو رسول الله مبارک ته باندې چې دا قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي مې رزق به راشي او رزق لاړ نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څو علي صاحب یې چې سم نشته یو یهودي ولاړ دی زید ابن دسینه یهودي او په یو مقصد راغلی دی ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې نبي علیه السلام ورته ویې نه د سړي د باغ نوم ماله دا ګناه ده مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه که د هغې باغ که که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب بیا به څه کېږي نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه بس وی ټیک ده اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم ماله به دومره کجورې راکړي د هغې اندازه یې ورته وکړه نبي علیه السلام یې ټیک شو هغه سره زر یې اتیا مسقاله واخېستل او پیغمبر مبارک هم عجیبه سخي دی ابانډیسي له یې ورکړل ویې ځه خو انصاف وکړه انصاف او دا په دې خپل قوم دی تقسیم کړه دې ته مؤلفة القلوب وایي پیغمبر علیه السلام خو بل شیان سخي وکړه نه یو باندیسي وایي اتیا مسقاله یو مسقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی دغه اختلاف پکې شته خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا اتیا مسقال دی ته ضرب ورکړه چې څونه به دې جوړېږي وایي دا یو څه او د انصاف نه کار واله چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته نو یو ځای کې سوري طرف دیوال کېناسته دقه زید ابن دسینه ورپسې راغی و دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه نور صحابه هم دي دا زید ابن دسینه د یهودي ورته وایي ما له خپل قرض راکړ خو دوه درې ورځې پاتې دي کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړه تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه د خلکو پیسې خورئ خلکو نه مال ولې بیا ورنه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته او نه راکوې یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و تا نه به دلته پرته وه خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته په دې طریقه څوک قرض غواړي پلار نیکه خلکو نه قرضې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدله دوی ولې مونږ څه شوي یو غیرتي خلک خو شته رسول الله مبارک مسکې شو پکار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه رسول الله مبارک مسکې شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه د دې خبرو امید نه تا نه زما د یو بل څیز توقع وه زه محتاج یم ما ته به دې نصیحت کړی دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی تاسو څه غیر یې ورته ویلي ان لصاحب الحق مقالا څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي نو زه محتاج یم دې محتاج او دې سنګ محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ غواړه داسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی
څنګه نصیحت چې د الله رسول چا نه قرض والے درې ورځې مخکې ولا تیار ساته زمو دا دې ته پیغمبر وای زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي کوم خوی خدای ورکړي ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم نه د بل نشي سمولی وی عمر لاړ شه دله خپل حق ورکه وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه رټه او دې رټه چې هغه لاړ خپل حق یې ولا ورکړه 2 منه زیاتي ورکول زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکې دا ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پیژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا وی اقیم نو وی دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې غوسه راته نه کوم اسې راته نه دومره لوی عالم یې که ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده زموږ پیغمبر دی دومره بې عزته کړه دومره سپکې دی ورته ووایي خدای عزت بې عزته کولی څوک نه شي پیغمبر له خدای عزت ورکړی دی خو ستا په ګمان کې تا دونه بې عزتي وکړه او ورته څه وایي وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې پکې ټول مونتي وو 2 پکې پاتې ټول مې مونتي وو څو پاتې وو 2 یو دا چې د سره څومره جهالت کوي که نه نو دی به د غصې په ځای صبر کوي چې څومره جهالتونه کوي او غصه کوي دی به د غصې په ځای څه کوي صبر به کوي یو به داسې پرتې د غصې او د صبر مقرره شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کوي هر څومره کوي نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه به کوي بد به نه کوي وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدان چېړه قصدان مې دا باسونه کول بې عزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه 2 صفتونه کتل نو او مې منتل پکې نور مې پکې مخکې مونتي وو 2 مې پکې اوس منتل نو عمره راشه ما سره لاړ شه د مسلمانېږم نو لاړ عمر وسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال میں مسلمانانو ته بیت المال ته وقف دې ته اخلاق دی داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته راوړي کافر مسلمان کوي راځه جمعات ته مونځ کوي ښه د جمعات ته راوه سپلی به سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه ته وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټی دننه وړو وي پټی وي څوک د یهودیان